ډېر کسټمر خو دا نوجوانان ول که نه چې بس چا به شیف کو چا به پکې کرښې اچولې اوس دغه د حکومت سره چې راغلی طالبان ورته دې کې بس دا نوی جوانان یېرېږي او بعضې خط نه چې بس شیف نه کوي نه چې موږ ته نه وویل شوي خو بس داسې و چې یو دم بس هغه راپورونه ورکړل چې تاسو به داسې نه کوئ داسې به کوئ. نوم مې آصف دی د افغانستان نه راغلی یم او د جلال آباد ننګرهار ولایت یم. کار مې خو کله چې د حکومت راغی بس کاروبار مې پکې کم شو. مخکې به مې کار خو د حکومت سره کار مې بیخي کم شو. خلک به یارېده چا به ویښتان نه واړه کول چا به جامتونه به نه خریل که نه او ډېر خلک لاړل څوک ترکیې ته لاړل څوک پاکستان ته لاړل څوک ایران ته لاړل زموږ خلک بیخي وکم شول. مشکلات خو ډېر په مشکلات راغلم نه کاټ را سره او نه څه ماجرګاټ شم را سره نه بس هماغه د افغانستان تذکره را سره او دلته هلته مې بولدک کې یو څو روپۍ تېرې کړې بس پرېښودم که نه ډېر سخته لاره بس نه پرېښودم تر هغه چې کاټ به را سره نه و او د کور مشر یم زه پلار مې بوډا دی د واړه واړه ورونه مې دي خویندې دي مې واړه واړه بس د کور ګټلو والا څوک نه و زه مجبور شم چې خپل وطن مې پرېښود دلته زه کار ته راغلم. هلته د دوکان مې خپل و د دې حکومت نه مخکې چې به ما 3-4 افغانۍ به د ورځې کار کوو دې حکومت سره بس داسې شو چې روټۍ ته به ما پیسې نه شو ایستلی نو دلته یو نیک سره یم بس د ورځې ما ته د 600-800 روپۍ راکوي بس دغومره کومه چې د کور ته په یو څه ولېږم که نه ته یوازې ځان ته راغلی یم فامیل مې ټول هلته دی بره او دومره کېږي بس ما خو دا لږ وخت چې راغلی یم دومره کېږي چې بس ولېږم هلته رینګ وکړي چې بس دغه شی نشته هغه شی نشته څه وکړم چې به ورلېږم چې د هغوی ضرورت پکې رفع شي او په کور دی کاروبار پکې پخواني سیسټم کې شي پخواني غوندې خلک چې واپس خلک خپل وطن ته راشي پردي وطن نه بس خپل وطن ته خلک راشي دا به ښې چې پخواني سیسټم بېرته خپل حالت ته راشي.